تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولأمة مؤمنة خير من مشركة. سورة بقرة شروع. مکه آیتونو کې الله رب العزت تعلیم او تربیت حکم وکړ د یتیمانو باره کې او بل دا چې هغو سره که تاسو خپل مال یو ځای کو او ګډوډ په یو ځای مشترک اخرو نو دا جایز دی. خو داسې به نه وي چې د یتیمانو مال ته چل جوړ کړي او د هغه ختمولو کوشش کوي نو دا بیا حرام او ناجیز وي. او د نن آیات کې دا خبره ذکر کوي یو مسله ذکر کوي چې آیا د مشرک او همدارنګه کتابي سړي ته ښځه په نکاح سره چې مسلمانان وي هغه مؤمنه ورکول جایز دي او که نه دي جایز. او همدارنګه یوه مشرکه یا کتابي ښځه مؤمن سړي ته ورکول نکاح کول دا جایز دي او که جایز نه دي. اول دا خبره چې آیا دغه کوم مشرک چې وي هغه ته کتابي دا صحیح دي او که صحیح نه دي. نو علما ذکر کوي بعض وایي چې صحیح دي او بعض وایي صحیح نه دي. خو تفسیر له د عمر رضی الله تعالی عنه یو قول یې راخستی دی هغه یې چا نه تپوس کړی دی چې آیا دغه مشرک ته کتابي نه یل صحیح دي او که صحیح نه دي. نو عمر رضی الله عنه په جواب کې دا خبره ورته وکړه چې آیا دین غټ مشرک برشتاج د اهل کتاب څخه کوم دي دوی عیسی علیه السلام ته خدای نه او دې سره شرک کوي نو هغه دې چیرې دې یل دا صحیح مشرک ته اهل کتاب یل. او بل دا یو اهمه مسله ده چې آیا دغه مشرک او اهل کتاب کتابي سړي ته دې ته د مؤمنې ښځې ورکول نکاح کې جایز دي او که نه دي جایز. او همدارنګې د مؤمن سړي ته مشرکه یا اهل کتابي ښځه په نکاح کول دا جایز دي او که جایز نه دي. او بل دا یو دا آیت د سورې بقرې او همدارنګه د سورې مائده په یو آیت کې راځي. نو یاره دې آیت نه معلومیږي چې د اهل کتابي کومه ښځه وي نو هغې سره نکاح کول د حرام او ناجایز دي. او سورت مائده آیت نه معلومیږي چې هغه ځکه سورې مائده 5 نمبر آیات کې چیرې کومه د اهل کتاب را ښځه وي هغه سره نکاح کول دا صحیح دي او مؤمنه ورکول کې اهل کتابي سړي ته دا صحیح کېږي. نو دا آیتونو منځ کې خپل منځ کې سره تعارض ټکراو راغلل ځکه دې چې کوي چې صحیح دي او هغه دې چې کوي چې حرام دي او هغه چې کوي چې جایز دي. نو موږ دا خبره کوم چې سورې مائده کوم آیات دی هغه ځکه تخصیص بعد تعمیم دی یعنی تخصیص راغلی پس د عموم نه. نکاح جایز دی خو چا سره فالنکاح مع المشرکات حرام سوى الکتابیات کوم چې مشرکین دي هغو سره نکاح کول حرام دي او کتابیانو سره چې دا صحیح دي. خو بیا نن سبا څه حکم دی نن سبا بالاتفاق علما دا خبره ذکر کوي چې یاره دا کوم اهل کتاب وغیره چې دغه په هغه شان د اهل کتاب نه دي پاتې نو دوی سره نکاح کول دا حرام او ناجایز دي. او همدارنګه بیا علما دا هم ذکر کوي یاره کوم بریلیان حضرات دي نن سبا په زمانه کې دوی ته هم نکاح باندې ښځه ورکول یا دوی نه په نکاح کې اخیستل دا هم صحیح نه دي حرام دي. همدارنګه کوم شیعه چې دي نه شیعو ته هم نه ښځه زنانه په نکاح سره ورکولی شي او نه ونه کولی شي. په دواړو صورتونو کې الله رب العزت ناجایز او حرام ګرځولی دي ولې چې هغه خو هڅې هم ناجایز دي او حرام دي شیعه کوم دي کفر دي. او بل دا ذکر کوي چې یو غریب او فقیر سړی چې وي نو هغه ته نکاح کې ښځه ورکول او همدارنګې هغه نه په نکاح کې اخیستل چې یو غریب سړی وي هغه ته نکاح کې ښځه ورکول
او همدارنګه یو غریبه ښځه وي زنانه وي هغه په نکاح کې اخیستل دا د هغه مشرک او کافر سړي نه ډېر بهتر دی الله تعالی په نزد باندې. ولا تنکحوا المشرکات او په نکاح کې مشرک نکاح کول په مشرکې ښځې سره. ولا تنکحوا المشرکات او ما په نکاح کې ورکوي مشرکې ښځې حتی یؤمننا تر دې پورې چې دوی ایمان راوړي. ولا امة مؤمنة او خامخا مؤمنه ښځه چې هغه وینځي وینځه ډېره بهتره دی من مشرکتن د مشرکې ښځې نه. ولو اعجبتکم اگر که تاسو تعجب کې وه چې حسن د دې والا او همدارنګې مال دولت د دې والا. ولا تنکحوا المشرکین او په نکاح کې مه ورکوئ مشرکانو سړیو ته حتی تر دې پورې یؤمنو چې دوی ایمان راوړي. ولعبد مؤمن او کوم غلام سړی چې وي مؤمن وي نو دغه ډېر بهتر دی من مشرکین د مشرک سړي نه. ولو اعجبکم اگر که تاسو تعجب واچئ د دې ښایست سره همدارنګې د دې مال او دولت او همدارنګې جایداد نو دغه نه هغه یو فقیر او غریب سړی دا بهتره دی. اولئک یدعون الی النار دا تاسو رابولي تاسو به ور طرف ته. والله يدعوكم الى الجنه الله تعالی تاسو رابولي یعنی خیانه کوي تاسو جنت طرف ته او همدارنګې والمغفرت د مغفرت طرف ته. ګوره چې دا کافر خلک چې دي یدعون الی النار دوی تاسو بلي ور طرف ته یعنی مطلب دا چې تاسو بد عملونو طرف ته آماده کوي بد عملونه درمنې کوي او همدغه بیا سبب ګرځېږي د دخول جهنم دپاره. نو دې د وجې نه دا سره نکاح کې ورکول او اغوستل دواړه منې حرام ناجیز دي. والله يدعوكم الى الجنه یعنی الله تعالی تاسو ته حکم کوي د نیک اعمال والا هغه عمل چې د قرآن کریم او په حدیثو کې ذکر وي نو دغه اعمال بیا تاسو جنت طرف ته بي باذنه په خپل حکم سره. ويبين آیاته للناس بیانوي الله تعالی آیتونه خپل خلقو دپاره دې دپاره چې لعلهم یتذکرون چې دوی نصیحت قبول کړي او دوی داخل شي جنت ته او کامیابي سره راشي. الله تعالی موږ عمل کولو توفیق نصیب کړي.